چې کله مخې له راشي که په پلیټ کې دی که په کاسه کې دی که په هر څه کې دی نو به یې کله چې موږ نوڼۍ کوو نو هغه نوڼۍ به موږ د کم ځای نه شروع کوو د کم ځای نه به یعنې په کم ځای کې به یې ډوبو دا نوڼۍ آیا هغه ټوله تیکه به ځان ته را دې خوا کو نه وایي مولي صاحب وایي په دې کې به اکرام نه منم وایي په تیکه کې اکرام نه منم نو بهر کې مذاق دی خو کله چې موږ روټۍ خورو که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هر کله چې تاسو نوڼۍ کوئ که نه نو د پلیټ د کنارې نه نوڼۍ کوئ د پلیټ کناره نه سالن د کنارې نه نوڼۍ کوئ ولې کم چې برکت دی هغه په منځ باندې راځي د پلیټ منځ نه منځ په دې باندې برکت نزول کیږي راځي نو هر کله چې تاسو نوڼۍ راچوتوئ که نه نو د کنارې نه نوڼۍ راچوتوئ ښه او ابن ماجه کې دي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي هر کله چې یو کس خوراک وکړو یا یوې زنانه ټول پکې راځي ښه په پلیټ کې خوراک وکړو او دغه پلیټ بیا څه کو دغه پلیټ بیا صفا کو اس کو سالن ډیری نو غیر چاپیره سیډونه ورته صفا کې بس په منځ کې راټول کوي او کنه سالن بهتر دا چې لوښې څه کي صفا کي نبی علیه السلام دې باره کې څه وایي نبی علیه السلام دې باره کې وایي هر کله چې چا خپل پلیټ صفا کو یا کاسه صفا کړه کورسي هغې صفا کړله نو الله جل شانه ته دا پلیټ او دا کاسه دعا که سوال دی کوي سوی ای الله څنګه چې دزه صفا کړمه دقه شانې ربه ته هم د ګناهونو نه صفا کړي ښه ابن ماجه کې دي او بخاري شریف کې دي وایي د خپلې خوا نه خوراک کول د خپل خوا نه نږدې د دې نه خوراک کول دا سنت دي ښه لکه اوس هغه ځای ته لاس ورغځومه دا خلاف سنت دي خوا ته ځان ته سالن ایښودل او د هغې نه خوراک کول دا څه دي دا سنت دي ښه اوې مشکات شریف کې دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هر کله چې یو کس په پلیټ کې خوراک وکړو او دغه پلیټ بیا صفا کو ګور دومره سالن ځان ته راچول پکار دي که نه اکثره دي ودونو کې چاولې ماولې دومره واچي چې به یې ایسته پرېږدي نو ورته وایه به یې دومره چاولې مونږ ته اچوئ چې مونږ یې خوړلی شو دومره پکار دی ښه نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هر کله چې چا پلیټ خپل صفا کو مشکات شریف کې حدیث مبارک دی ښه نو دا پلیټ الله جل شانه ته دعا کوي دغه کاسه الله جل شانه دعا کوي ای الله وایي څنګه چې زه د شیطان نه آزاد کړم یعنی کوم چې دغه پاتې شي دی کې بیا شیطان خوراک کوي ای الله زه چې ده وایي څنګه د شیطان نه آزاد کړم که نه ای الله ته وایي دقه شان دې د ګناه نه آزاد کړي ای الله یعنی ای الله ته د مغفرت وکړي نو دا غټې غټې یو څو خبرې مې درته ذکر کړې شارټ ویډیوګانې د سازوم ښه په روټۍ کې ګورئ دې خبرو ته مونږ بیخي نه ګورو مخې ته اړو ورته ګورو نه دا غټې غټې خبرې دي چې دا مو خپل ځان کې راولو کوو نو دا وړې وړې خبرې په خپل انشاءالله راځي بخیر ښه خبره پیلاول څه دي دا صدقه ده نو تاسو ته پته ده څنګه به پیلاوو